ډیرو محترم مسلمانانو ایمرجنسي وظیفه ایمرجنسي استخاره ګوره دا داسې استخاره د یو څو پیرې وکړه انشاءالله او تا ته به الله جل شانه داسې طریقې سره خپل مقصد کې کامیابي وښي، خپل رشته کې به راته کامیابي وښي، خپل کاروبار کې به راته کامیابي وښي، خپل تجارت زراعت خپله رشتهدارۍ کې څوک د سره ظلم او زیاتی کې د هغوی باره کې څه باره کې ته کې که نه انشاءالله یو پیره دا استخاره وکړه انشاءالله دې کې اوده کېدو ته هم ضرورت نشته دی ښه انشاءالله چې الله تعالی به ستا تمام په تمامه مقاصد آسان کی او مقاصد به دې الله تعالی پوره کی، الله تعالی به د باندې رحم او فضل وکړي. لهذا دا نننۍ وظیفه انشاءالله خامخا تاسو یو وارې وکئ د زړه په سترګو پوره یقین او توجه دهان سره او بیا د الله تعالی نه وغواړئ نو الله تعالی به تاسو ته سمه لاره وښیي. ښه که دا سمه لار ګوره ډېر اکثره زنانه رابطه کوي موږ دپاره استخاره وکړه زموږ دپاره استخاره وکړه نو لهذا موږ سه هم داسې ډېر وخت نه وي مدرسه وي جومات وي امامتي ده نو لهذا تاسو په خپله چاته هم مه وایئ صحیح شو په خپله خوله باندې دا وظیفه وکړه په خپل سوچ او یقین باندې وکړه کوم مقصد دپاره یې کوې وکړه بار بار یې وکړه څو پورې مطمئن شي هغې پورې وکړه اسانه طریقه یې ده انشاءالله د زړه حاجتونه او د زړه تمناګانې به د انشاءالله دې سره الله تعالی واضح کړي او الله تعالی به راته وښیي چې یاره دې کار کې ستا خیر شته او که نشته دی نو لهذا دا وظیفه را سره پوره وورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو هغه مسافرو کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوئ دغې مسافرو د الله تعالی اوږده زندګي د صحت او عافیت والا نصیب کړي او ډېر خلک زمونږ سره بهر نه هم رابطې کوي موږ ته دعاګانې هم وایي الله جل شانه دغې خلکو له ډېرې اوږدې زندګیانې د صحت او عافیت والا ورکړي او کومو تورسرو زنانو چې نکاحګانې نه دي شوي خو محبتونه دي او هغه ورته الله جل شانه په څه وجه نه ورکوي رب کریم دی ورته هغه په احسنې طریقې سره ښکلې سره ورکړي. ټول مسافر دی الله تعالی خپلو کورونو د پډکو منګلو سره راوستلی کړي. محترمو کوم نوجوانانو چې ودونه نه دي شوي الله جل شانه د هغوی هم نکاحګانې او د خوښې نکاحګانې دی ورته الله تعالی ورکړي. دا دعاګانې زما تل تاسو سره دي او د جمعې په ورځې او مدرسه هم کولاو شوې ده مدرسه کې هم انشاءالله پرون لومبنۍ ورځ وه نو طالبان ډېر نه راغلي سبا به نن به انشاءالله طالبان ټول په ټوله راځي 100 طالبان دي ما سره په کلاس کې نو انشاءالله ستاسو دپاره به ختم کوو چاته څه قسمه ختم ضرورت وي انشاءالله فی سبیل الله خاص د الله تعالی دروازه دپاره ورته کوو هېڅ څه ترې موږ نه غواړو تش موږ د دعاګانې کوئ تش زموږ وظایف اورئ په مینه شوق سره او د الله تعالی د رضا دپاره انشاءالله العزیز. محترمو نن چې زموږ کومه ټافک دی یعنی وظیفه ده هغه د استخارې باره کې ده. استخاره ګوره دا یو سنت عمل دی صحیح شوه دا یو سنت عمل دی دا د الله تعالی سره مشوره ده. علما کرام فرمایي چا چې استخاره وکړه دی به خپیمانه کیږي نه ښه چا چې مشوره وکړه نو دا به کامیابیږي. الله تعالی خو د مشورې باره کې قرآن کې فرمایي که نه شورا بینهم چې خپل منځ کې مشوره وکړئ او د استخارې باره کې چې راځي محترمو نو علما کرام فرمایي چې استخارې والا دا نامراد نشي پاتې کېدلی به الله تعالی خامخا دا مراد دغه کم څیز دپاره چې د استخاره کړې هغه به ورته الله جل شانه انشاءالله کامیابي دغه څیز کې ورکوي دغه څیز به ورته الله تعالی د خوب په ذریعه یا په زړه کې به ورته داسې یو الهام اچوي صحیح شوه که نه کشف وغیره خو بزرګانو ته کېږي محترمو موږ د ګناهونو نه ډک لیکن په زړه کې به الله تعالی داسې یو موږ ته دغه واچوي چې دې کار کې ستا خیر شته دې کار کې ستا خیر نشته دا کار ستا دپاره بهتر دی دا بهتر نه دی دا تجارت دا جنۍ ستا دپاره ښه ده یا نه ده دغه ټول په ټوله انشاءالله مقاصد او حاصلېدو دپاره انشاءالله دا بهترینه وظیفه ده. څلور ټکي درې ټکي دي صرف هی اللهم خیر لی واختر لی بس دا درې ټکي دي بس نور پکې هېڅ شی ګران نشته دی ها. ګوره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د یو کار اراده کوله که نه نو دا دعا به یې ولوستله او د دې دعا معنی څه دی ای الله ته زما دپاره بهتر انتخاب وفرمایي بهتر انتخاب په کاروبار کې بهتر انتخاب وفرمایي د محبت کې راته بهتر انتخاب وفرمایي یا په رشته کې راته بهترین انتخاب وفرمایي یا زما د دشمن دی یا زما د
همسایه دی یا زما هر یو چیز دی الله تعالی هغه کې ته ماته بهتروالی وفرمایي او زما دپاره هغه څه وکړه چې کوم تا ته الله تعالی خوښ وي صحیح شوه او زما چې کوم خوښ وي د دې دا معنی ده صحیح شوه نو داسې به طریقه به کوئ محترم مسلمانانو طریقه کار یې دا دی چې تاسو خیر دی ماسخوتن یې مونځ نه پس کوئ کولی شم نو بهتره ده صحیح شوه دوه رکعته ورسره صلات حاجت مونځ وکړه چې دوه رکعته صلات حاجت مونځ کوم په دې حاضر وخت خاص سورة تعالی را محمد کعبه شریف وکم الله اکبر او نیت پرې دی چې الله تعالی زه د استخاره دپاره یا د خپل حاجت دپاره د معلومېدو دپاره د وظیفه کوم صحیح شوه بیا 11 پیرې مخکې درود شریف وایي 11 پیرې وروسته ووایي 11 پیرې دا وظیفه وکړه اللهم خیر لی واختر لی اللهم خیر لی واختر لی 11 پیرې مخکې درود شریف 11 وروسته او 11 پیرې هم منځ کې د دریو ټکیو دا ورد وکړه او په ښی سیډ باندې سمله انشاءالله وړومبۍ خبرې الله تعالی په زړه کې داسې الهام واچي داسې نه چې بس خامخا ته خوب ویني یو طرف ته ستا صحیح توجه برابره شو الله تعالی ته دی چې الله تعالی ته زما زړه کې واچي الله ته زما په زړه غالب ته زما زړه کې واچي چې دا کار نو هغه سیټ ته به ستا د زړه داسې خوږ درد کوي داسې خوږ محبت په پکې راشي هغه څیز طرف ته نو لحاظه دغه کار کې ستا انشاءالله به خیر دی او دغه کار ځان دپاره وکړه او کوم کارونه چې نه کېږي هغه به انشاءالله الله تعالی کوي د الله تعالی